د ملزمانو د انډین سیم یا واتساپ څنګه پیدا کړو؟ آیا د دوی په انډیا کې چا سره تعلقات شته؟ چې کوم نمبر راتلو هغه د انډیا نمبر نو لږ مشکل کا کیسو ټیکنیکلی هم لږ ګران او د موږ دومره ټارچر کړو چې سهار مونځ پورې ما د 4 کروڑو په بندوبست وکړ. کني ستا دا ورو پتا ته هم دی چې چې کوم ځای کې ته موږ دا راوستي دي مل ته پتا ته په بورۍ کې ملاوي. دلته یو ګاډی مخې ته شو 3 کسان ترې راکوشو او بس ما باندې تمانچې کېښودې ګزار مزار یې م راکړو نو بس زه بالکل ګډ وډ شوم ګاډي ته ورخوتو بس ور ویې ګاډي کې. اکثر سپیانو دا ګیلې وي ای وی مطلب چاپی کې مونږ هم لاړ شو خو زموږ څوک نوم نه اخلي. تاسو ور په دې کې کوم سپیانو دا ډېره بهادري کړې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم کیسر خان او تاسو ګورئ کرائم کہانی. ګرانو کتونکو زمونږ په صوبه خیبر پختونخوا او پېښور کې همیشه د دهشتګردۍ، اغوا او بدخورۍ په واقعاتو کې د سعودي عرب او د افغانستان سیمونه استعمال شوي دي. د پېښور په تاریخ کې پیل ازل د یو مغوي د بازیابۍ دپاره د انډین سیم چې کوم دی او د هغې وټساپ استعمال شوی دی. د ملزمانو د انډین سیم یا وټساپ څنګه پیدا کړو؟ آیا د دوی په انډیا کې چا سره تعلقات شته یا نه؟ د مغوي څوکو اغواکاران څنګه گرفتار شوي دي؟ دا ټول تفصیل تاسو له د ننني رپورټ کې درکړو. جی سر د دې وقوعې ابتدایي انفارمیشن را لګای 5 نومبر 2025 باندې اکرام نومې مدعي دی چې هغه رپورټ وکړو چې د هغه ورور بلال چې هغه ماښام د خپل دکان نه واپس کور ته را روانو په لاره باندې د مدینه کالونۍ سره چا اغوا کړی دی. بیا د شپې لیټ ټایم هغې ته کال راغی او 4 کروڑ روپۍ تاوان یې ته وغوښتو. چونکې دا کال راغلی په وټساپ باندې او دویمه خبره دا چې دې کې چې کوم نمبر راتلو هغه د انډیا نمبر نو لږ مشکل کا کیس و ټیکنیکلی هم لږ ګران خو الحمدلله مونږ بیا په 9 تاریخ باندې ملزمان ټریس کړل او په ریګي کې مونږ هغې کې ریډز وکړو. ریډ په دوران کې هغې سره فایرنګ وشو او 3 ملزمان کې ګرفتار شو چې یو پکې زخمي حالت کې و. بلال مونږ دغسې نه ریکور کو به حفاظت نو چونکې تر اوسه پورې 3 کسان ګرفتار دي، نور ملزمان هم پکې شته دي، انشاءالله هغه هم ډېر ژر ګرفتار شي. سره څنګه چې تاسو وی واقعي چې دا یو مشکل کیس و ځکه چې انډین سیم یا وټساپ پیل ځل استعمال شوی کلو څنګه میلاو شو بیا د هغې نه باوجود؟ دا خو چونکې زموږ ټیکنیکل ټیم چې کله داسې څه نمبرې وي دا هغې ته مونږ ورکو، هغې په دې باندې خپل کار شروع کړي نو هغې بیا مونږ ته ټارګېټ راکوي. نو هغې مونږ ته ټارګېټ راکړو چې دا کسان دي او تاسو دا اوچت کې دې باندې تاسو وکړئ. له دې سره د هیومن ریسورس باندې مونږ کار کوو. ټوله ورځ مونږ دې ته په هغه ځای کې ریکې وکړه. اخره کې چې مونږ کله ځای کنفرم کړو په هغه ځای باندې مونږ ریډ وکړو نو د هغې سره فایر تبادله وشوه فایرنګ او بیا هغه ځای نه مغوي چې دی برآمد شو. دا چې کوم ملزمان گرفتار دي دا څوک دي او څومره تعداد دی دی؟ فی الحال خو 3 ملزمان گرفتار دي. ټوټل ملزمان چې دي تقریبا 10-12 کسان دي. چونکې نن موږ ته کسټډي میلاو ده نو انټروګیشن به کوو او دې کې به دا کردارونه چې کم کم ځای کې د چا څه کردار دی نو دا به موږ کلیر کوو او ټوټل څو ملزمان دي نو د هغې نه پس به بقایه ملزمانو خلاف کاروي کوو. دا چې کوم تاسو 10-12 ملزمان یاد کړ سر دا ټول پاکستانیان دي که دې کې د نورو ملکونو کسان هم؟ دې کې فی الحال خو چې کم کسان موږ ته معلوم شوي دي نو ټول پاکستاني دي. 2-3 کسان پکې داسې دي چې هغه نامعلوم دي نو که هغې کې وي نو هغه وروسته پته لګي. فی الحال هغه 2-3 کسان پکې نامعلوم دي. مین کردار دی ټول کډنیپینګ کې د چا و سر؟ مین کردار ظهور نومې یو ملزم دی چې هغه د سید آباد نمبر 1 رهایشي دی. ټول پلانینګ هغه کړی دی او د هغې نه پس مخکې بیا څه کسان هایر شوي دي او د هر یو کس پکې خپل یو کردار دی. د څه وی چې دا د سوچ دی کډنیپینګ طرف ته څنګه لاړو نن سبا خو داسې څیزونه پټېږي نه؟ ظهور خو چونکې اوسه پورې ګرفتار نه دی او چې کوم کسان مونږ گرفتار کړي دي نو دا په هغه وخت کې د مغوي سره په هغه ځای باندې موجود و. دې کې چې کوم دا تاسو د منشي ذکر کړی و الګ راته وضاحت؟ منشي چې کوم دی دا تقریبا 8 میاشتې مخکې د دې سره به کار کوو بیا پرېښودو کار او د سپېڅنګ اوسېدونکی دی نو دته د هر څه پته وه
چې دې مالدار څومره دي او د دې اساسي څومره دي د هر څه ته پته وه. نو دې اغواکارو ټیم ته بقایه چې کوم ملګري وو نو ده ولې دا اسسټنس ورکړی دی چې دا ټول هر څه ورته کلیر کړی دي. بیا د هغې نه پس دی په موقع باندې خپله موجود و نو ټول انفارمیشن ده ورته دی. سر تاسو څنګه وی مطلب تاسو مخبرانو اطلاع وا ټیکنیکل سایډ باندې کار شو بیا چې کله چاپو والے شو او ډسې کړي دی واقعي دا یو ډېر سخت موقع وي دي چې ټول پولیس کار کړی دی. دغه ټیم کې فرست ریسپانس چې کړی دی هغه څوک و سر؟ په دغه موقع باندې سچو فقیر آباد ډي اس پي فقیر آباد او د هغې سره خپل ټیم و. نو دوی خو په دې نه تللي وو چې مونږ به دغه ځای کې به ریډ وکړو. هغه چې کله دې ریډ وکړو نو هغه دوران کې هغې فایرنګ سټارټ کړو. چونکې فایرنګ سټارټ شو نو هغه دوران کې بیا د ملزمان د خپل څه کسان کېدای شي څه تښتېدلي هم وي او دا چې کوم کس لګېدلی د خپلو ملګرو نه لګېدلی وي. او چې کله بیا موږ انټري وکړه هغه ځای ته نو دا موږ وایي چې و د کمره کې بند کړی او تړلی و. بلاله ته سر روزګار کې مونږ چې سرجي لیدر کار کوو نمک منډی کې. په دغه ورځ باندې دا ته چېرته روان وې دا څنګه وشوه دا ټول راته بیان کا. سرجي دا ټایم 6 بجې دغه ټایم کې زموږ چوټي کېږي د دوکان کور ته روان وم او بس کور حدود ته چې رانږدې شو مدینه کالونۍ دا نیر باندې دلته یو ګاډی مخې ته شو 3 کسان ترې راکوشو او بس ما باندې تمانچې کېښودې ګزار مزار یې م راکړو نو بس زه بالکل ګډ وډ شوم ګاډي ته ورخوتو بس ور ویې چولم ګاډي کې او هتکړۍ یې راته واچوې لاسونه یې راته شاته کړه سترګې راله پټې کړې نو بس دې ګاډي کې موږ تقریبا بس روان وو چې هر څونه ټایم و هغه اوس علم نشته راته. بیا موږ یو کمرې ته لاړو بس هلته زه ټیټ بس ماته څه نه ښکاره کېده. او جی بیا مطلب چې تا هلته ورسولې تاوان یې ستا په خوله باندې د دې رور نه دې غوښتو که نه په خپله ټلیفون کول نمبر یې تا نه وانخېستی؟ جی ما نه نمبر واخیستو او زما د رور نمبر یې ما نه واخیستو او دې سره بس بیا خبرې باید دې سره کولې نو ته به یې ته نه خبرولې؟ نه زه به ترې نه خبرولم. سیاره به یې در کوله چې که فرض کړو دې پیسې رانه کړي؟ یاره خو جي ډېره وه پکې بس په مرګ حساب مو خو څنګه ته وایې چې ته په ګاډي کې واچولې که نه دغه دوران تا دې سره څه خبرې کړې دي چې څه چل شوی دی سړی خو پریشانه شي که نه چل خبرې نه جی بس زه خو بالکل هېڅ خبرې ما سره نه دي کړي بس هغه کمره کې ما نه ورور نمبر اخیستې او ورور مې وایي چې موږ پیسو ډیمانډ کړی دې سره بیا بس په موبایل لګیا وو. څو شپې دې ورسره کړې وې؟ ما 4 شپې کړي دي جو. چې په ګاډي کې بوتلې سترګې پټې وې لاس کې هتکړۍ وې لاره کې چېرته دا ګاډي پولیس نه ودرو؟ نه جی لاره کې پولیس چاته ګاډی نه دی ودرول. دې په لاره کې یېرېدل را یېرېدلې هغه د هغې خپل کار دی زه پوه بیا نه یم چې څه چلو. هلته چې ته کوم ځای کې ساتلې وې هغه کور کې زنانه ماشومان هم وو که صرف ته ځان لوې اواز مواز به دې اورېده؟ نه جی بیخي خاموشي وه هغه کمره کې. خوراک څښاک څه حساب؟ خوراک څښاک به یې راته راکولو خو بس په ټارچر سره یا به ما نه خوړو یا به هغوی په زوره راکول. تا خوړه ولې نه؟ یاره جي بس خفه وم جي داسې عجیبه غوندې صدمه وه. څه سوچ دې کړی و چې آزاد بشم دی نه؟ بس یاره جي داسې خو سوچ مې دا و چې بس دا خو ډېر عجیبه کار را سره وشو او بس مې ویل چې مرګ به ځم نو بل طریقه خو نشته. څو شپې دې ورسره تېرېږي؟ 4 شپې دي. دې ستا خو دا هر یو منټ چې دی تا نه نه هېرېږي دې 4 ورځو کې داسې یو واقع چې تا د ټول عمر یاد وي هلته یو داسې خبره یاره جي بس دغه بس هر څه بس چې راویښ په شوم چې دا کم کار ما سره وشو. واده دې کړی دی؟ او جي کړی مې. مور پلار دې ژوندي دي؟ او الحمدلله. 3 وړو کې به څوک یادېدل؟ چې ټول کور به راته یادېدي دا خو نه بس ټول یو شان لکه که دې سره هغه خو ما سره زم ډېر زیات پریشان وم. دې کې چې پولیس وایي دا یو ستاسو منشي مو اته لیدلی په دې دوران کې هلته؟ نه جي ما څوک نه یې لیدلي ګاډي ټایم کې ما مخونه کوله ولیده خو ما خو نه پېژندل. او هلته چې ته کوم ځای کې ساتلې وې هلته به له سترګې چې دوی به سره مېلاوېده سترګې به دې کوله وې؟ زما سترګې به پټې وې جي. په پټو سترګو به دې خوراک کوو؟ سترګې مې پټې وې خوله خو به مې کوله بس خوراک به خوراک به یې در راکړو. کوو. څنګه را آزاد شوې؟ هغه داسې چلو شو چې ډزې شوې په ډزو سره هله ګوله جوړه شوه څو په کمره کې پروت وم خوځېدم نه ولې چې هغې ما ته وي چې ګورې خوځې به نه او بس بیا کمرې له بس یو درز ورکو بس دغه راننوتل پولیس والا اس ایچ او صاحب ټول. هسې کوي تا دوی وایي چې 4 کروڑ روپۍ غوښتې که ای تا ته ویلې چې ته ورته ووایه نو ستا به زړه و چې دوی 4 کروڑ روپۍ ورکړي ستا دپاره؟ یاره جي مونږ سره خو دونه نه وي خو بس پته نه چې څه غلط فهمي ورته شوې وه بس که وي او که نه وي بس مونږ خو پکې راغلي وو د مړ کېدو کار سو. سوچ دې کړی و چې راوبځې دغه ځای نه ژوندی؟ نه ما ویل چې بس مرګ به کېږي بس په مرګ به راوځم. ستا څه نوم دی؟ زما محمد اکرام نوم دی. بلال دې رور دی؟ جی دا مې رور دی. کله وشوه تاسو ته څنګه پته ولګېده؟ زه سر جي زموږ څه فنکشن و دی رینګ روډ باندې نو ګیدرینګ کې ما اچانک کور نه کار راغلی
چې د سره خورم زما کنه ورکی ما شوم چون کې هغه بس حالات ولیدل چې عام مشر چې سړی ور سړی چې څوک راګیر کی نو هغه ته پته لګي چې ور خطا کی نو چې کوم رنګاله اچانک د سي هنګامه او فریاد وکنه نو ما غیرن بځې پر حضرالم ډایرکټ پولیس سټیشن ته چې د کار وشو نو بیا خو چې جوزه ډي اس پي سي په موقع باندې ما سره لاړم د سپاټ حالت مونږ چې واقعیا مو کتل چې دا نه معلوم کسان اوچت کو نو دا ډګ ویل چې کې دې چې سرکاري کسان بیا نور څه واقعیا دا خود څه کنو دا غرانه لږ یاره مثال واقعیا دا و چې مثال مو په ذهن کې نو کال سونه وخت پس رالو کال تقریبا د سیستم بوتلو هغه کړو سیستم د هغه نه تقریبا 142 ټایم سرجی د مال 1 نمبر رااله او نمبر خو چون کې واتس اپ نمبر ودی دا انډیا نمبر دی البته شوکي انډین نمبر نو ما هو نو چې موږ وازم په صدمه کې چې ما نمبر اوچت کو نو ما ته ډایرکټ د نوم واغستو چې نو واغ سمال او بالکل دا څه مسله شوی ده نو هغه بس ما ته ډیر ځان لګا چې ځات ورته الریډي موږ صدمه کې وکنه او د موږ دومره ټارچر کړو چې سهار موږ پورې ما د 4 کډو په بندوبست وکړه کني ستاسو ضرور پتا ته دی چې کم ځای کې ته موږ راوځي د عمل ته پتا ته د بورې کې ملاوي نو په ځان شو چې یا مطلب دومره کې شو دومره مثال اول خو مثال کې موږ اپروچ کولم نو تاسو په سړي دومره کې شي اپروچ کیږي نو په لګا ډیر ځات ټارچر کړم کنه بار بار ودا ویل چې د لاش پتر دی جنا اوچته نو بیا ته ما ویل چې راغور دا څه چل دی مثال تاسو د سیس ماما کوي زه خپل ګام برابروم خو دې ماته ویل چې نه سار مونږ مخکې بیا کال دوران کې ما وغي سره مثال دغه کول شرط د سیم کوي مثال دا مسلمانی دا دغه دې کال ډراپ کو کال ډراپ بیا یره به صدر کوله که فرض کو پیسې ورنه کوي سرجی مین یره وته دا وکنه چې دا سړی چې کوم ځنم نو چت کړی دا بدل ته بورې کې چته دا سر 4 کروڑ روپے وي یره سرجی موږ سره نشته دی خو جون کې ضرور خبره ما کزان خرڅولو ما هر څه خرڅولو موږ ور کولې کوم تاسو ولا سو پورې راغلی وي اخره کې هغه سرجی ما هو چې هغه ته سټیم خپل ویل چې دومره درزه در کوم اوس په دې موقع باندې 10 لک روپۍ موږ ته یاد کړی ما چې دا اوس په دې ټیم ما زره دي زیات دروم چې ته خرڅ کی زنه چاته وي مسول چې ضرور خطر و موږ ته نقصان راځي نو هغه الټا مطلب ما هغه دومره ټارچر کړم کنه چې ما ته نه سم نخ راګل ما چې زو سو کوم دي مور پلار تاسو بس خبرې کولې یره سرجی زه دا کېتن مې مګنه چې ز خپل کور ته نیم تل چې کوم ورځ دا واقع شوی ته مور پلار سره خبرې نشي زه ماستر کې نشم ملاولې چې زما خپل صدمه خو چې ډیره سټیفیکیشن ورکم چې دا څنګه زه سټیسفای کوم چې یار خدای په خیر کې رالو مور پلار دې سوالو پهل چې اطلاع ورته پهل هو اطلاع ورکړي کنه نه بالکل سر ما ډیس بي سټیم اطلاع وکړه چې رااله نو ما فورن سرجی بس غډیر د سی و چې مثال کدا تکلیفونه یو سیټ تو کنه د دې بیا انتها وسه د بچیشته د دې یو لور د سرویس ورځ 15 ورځې لوري ده دا په ورځ د دکان نه 15 منټ مخکې راوته دي کور ولا درین کړو چې دا ماشین له مو چې دا پولیس بغیر پیسې راولي یره سرجی د سمره چې د بلال سیچو بلال خان صاحب د ډي اس پی اجازه نبی صاحب او مین د ارشد خان اس اس پی صاحب د دوی چې څومره تسلیانې وي او څومره د دوی مثال په نشپته کتلې نه ورسته کتلې نو موږ د الله نوم دا امید چې ان شاء الله زموږ به صحیح سره پولیس څنګه وي چې تاسو منشي پکې څنګه سره وې تاسو منشي په دې کې شامل سرجی ما تاسو ویل کنه دا واقع وشو کنه نو ما هر طرف ته موږ چې سټیم دا رااله کسان پولیس ویل چې دي کې وکړه چې تا پیژن من چې زه پیژنم بس دا وړه خبره ته پته ولګی د چې اوس ما ته پته ولګی سرجی تاسو شور مو شوی یره سرجی هغه هیڅ قسمه زموږ سره چې غشت نه تنازشت دي نه هیڅ قسمه د لین دین شوی د بچ کوم مغه شوی زموږ ورسره بس مغه تاسو ایستو خپل ته نه سرجی دا یو ټیم کې خپل لاړې به دوباره مونږ ته افر وکم الله شدل تاسو ضرور یعنی نه سرجی مسلول یی دا کم څه مونږ بیسیکلی سرجی د مونږ اجازه نبی خان د فقیر آباد ډي اس پی دی د څنګه چې اس پی سی بوې دغه واقعي چې ډېر یو سخت مرحله وی چې یو زیاته ته د ریټ د پاره زیو او تاسو ذهن کې وی چې دزوي دغه سچويشن چې کوم دا خو راته لګ بیان کړي بسم الله الرحمن الرحیم یاره زموږ لپاره خو روټین دی ځکه چې دغه څه ډېر زیاتې وي زموږ پولیس لپاره دغه دوران کې لکه خپل یو طریقه کار وي یو پروسیجر وي د ریټ کولو هغه کارډن کول زموږ چې کوم نفري کارډن کول وي انټری د چا وي انټری کوم کسه حواله وي نو خپل یو طریقې سره مونږه انټری کوو دوی کورټ چې کارډن شو زموږ د کوم ځای چې موږ زموږ ساتلیو خور چې کله کارډن شو انټری موږ وکړله د دې کول دوران کې دوی موږ باندې فایر شروع کړو هغه ټایم کې دوی ته پته نه و چې دوی موږ کارډن کړی دي دوی کوشش ته تخیدوم وکړو خو چې بار زموږ نفري و بار موږ کارډن کړو نو واپس موږ ته سرندر شو په دغه ځای کې د خلکو طرف نه څومره پریشر د چا چې سړی اغوا شي هغه بیا مطلب دا چې واقعي خفګان هم وي پولیس نه ګلیم وي
یاره پریشر خو ډېر صحیح خلک دي، پښتانه خلک دي، دونه مونږ سره منډه تړله والے خپل هم والي ده. مونږ یې دونه پریشرایز کړي نو چې یاره مونږ باندې بوج دی یا دا خبرې نه وي، خو لکه چې راته به کېناستل دفتر کې نو جړل به د ورور به جړل، نو خو مونږ به بیا لږه منډه واله، د هغې د وجې نه بیا ډبل منډه واله چې یاره مونږ ته ناست او فریاد کوي راته. ریګي کې خو پهله وقوه وشول، هلته مقابله وشوله که نه، دا طریقه کار وي چې کوم ځای کې وقوه وشي یا کوم ځای کې ریکور شي، موږ هلته به اف آی آر ورکوو. د اوس دا کې مقابله شوې وه، اف آی آر پکې ریګي کې پیله وشو، هغوی په مقدمه کې اریسټ شو، موږ نن جیل نه راویستل. پولیس نه خو هر څوک یېرېږي، خو دا ملزمان سابقه ریکارډ یو چې په پولیس باندې ډزې وکړي. یاره ریکارډ خو به اوس چیک کوو انشاءالله، د کوم چې ځای کې ساتلی و دا کسان کوم کس چې یو پکې دی هغه په 302 کې یا ډبل 302 کې هلته مفرور هم دی. اکثر ستاسو دا څنګه چې ایس پی صاحب ووی که نه، ستاسو ایس ایچ او نوم یې واغېسته، اکثر سپیانو دا ګیله وي، ای وایي مطلب چاپې کې مونږ هم لاړ شو خو زمونږ څوک نوم نه اخلي. تاسو ور په دې کې کومو سپیانو داسې ډېره بهادري کړې وه؟ بالکل چې کوم سپیان دي صاحب ته ما نوټس کې راوستي دي، کوم سپیان دي زموږ سره کوم محنت کړی دی، کوم موږ سره منډه تړله والې ده، هغه ټول به صاحب ریکمنډ کوي انشاءالله انعام دپاره، صاحب به موله ورکوي، موږ به موله ورکوو، بره هایب صاحب موله ورکوي انشاءالله. مطلب تاسو ور پر هر یوه کاروایي کې که نه د دې هم ښه ډېره بهادري وي، پکار ده چې تاسو د هغې ذکر کوئ. بالکل زموږ نه زیات حق د هغوی وي، مونږ هغوی مونږ چې کله هم شوي دي، بعضې ټایم کې سره راشي مس انډرسټینډینګ وشي یا څه انشورنس ته غلطي کې پاتې شي، نور هر ایس ایچ او هر ډي اس پي هر ایس پي چې کوم وي هغه د خپلو چې کوم کشرانو سره هغوی ته انعام ورکوي، یو ښه منډه تړله هم ورسره وي، او لکه بارې هایب هم ریکمنډ کوي انعام دپاره. د ملزمانو څه ویلي چې دا انډیا والا وټساپ یې څنګه پیدا کړو، دې طرف ته سوچ څنګه لاړو؟ یا دوی سیم کراچۍ نه راویستی دی، بیا یې اسلام آباد کې اکټیو کړی دی، خو په هغې باندې یو ایپ دی چې اوس ما د هغې نوم ذهن نه ووتو، هغه ایپ باندې بیا دا د انډیا د نمبر دا وټساپ جوړ کړی دی. څونه ملازماتو شو پولیس کې؟ تقریبا 17-18 سالو شو. بېله ځل به زما په خیال تاسو هم ایس پي صاحب هم اورېدلي چې د انډین وټساپ استعمال شو چېرته جرم کې؟ بالکل ما چېرته داسې نه دی راغلی زما په نوکرۍ کې چې یاره انډین وټساپ استعمال شوی. مطلب دا دی چې دا خلک ټیکنیکل سایډ باندې هم ډېر پوهې دي، ښه برابر پوهېږي، موبایل نه ښه واقف دي، ټیکنیکل طریقې سره ښه واقف دي. ګرانو کتونکو، د تاجر په بازیابۍ کې او د ملزمانو په گرفتارۍ کې واقعي چې پولیس ډېره بهادري کړې ده. بل طرف ته که مونږ وګورو نو په خیبر پښتونخوا کې د 13-15-20 سال راځي د دهشتګردۍ، بدخورۍ او اغواکارۍ واقعیات شروع دي، د کومو د لاسه چې د خلکو روزګار آلریډي ډېر زیات خراب شوی دی. کومو خلکو چې لږ ډېر روزګار پاتې دی، هغې سره هم که داسې واقعیات کیږي نو د دې به زموږ په صوبې باندې مزید هم ډېر زیات خراب اثر پرېوځي. الله دې وکړي چې زموږ په دې صوبه کې یو خو امن راشي، او بل کم خلک چې دي او هغې له الله پاک څه ورکړي دي، الله دې وکړي چې موږ په هغې باندې صبر وکړو او د دغسې لالچ نه او د دې نتیجو نه ځان وساتو.